الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. زي مهجري برا مجان عالم، ترحم يا نبي الله ترحم. ينادي ضارعا بخضوع قلب، وذل وابتهال والتجاء. رسول الله يا خير البرية، نوالك أفتغي يوم القضاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول دور دفاع كل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وكمل أتباعه وبارك وسلم وصل عليه. زما معزز سامعين حضرات، مسلسل وار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آفاق سیرت بیانیږي. واته جمعونه مسلسل په دې باندې بیانات وشول. تر 15 کلنۍ عمر شریف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پای کې کم مشهور واقعات شوي هغه مختصر بیان شو. کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عمر 40 کلنۍ ته ورسید، چې دغه قول راجح او قول مشهور دی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه اعلان د نبوت هغه فرمایو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس پیغمبر وګرځید او مبعوث شو. دغه 40 کلنۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اعلان وشو. نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت په هغه وخت نه مخکې ملاو چې مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل: زاغه وخت کې د الله تبارک وتعالى نبی وما کم وخت کې چې آدم علیه السلام د اوبو د خټې په مابین کې هغه وخت کې هم زه د الله تبارک وتعالى نبی وما. نو 40 کلنۍ کې به داسې نه وایي چې نبی علیہ السلام ته نبوت ورکړی شو، بلکې نبوت مخکې نه میلاو دی. اعلان د نبوت، اظهار د نبوت 40 کلنۍ کې نبی علیہ السلام کړی دی. هغه واقعه
بعثت شریف د نبی له صلوات و سلام څرنګه وا مورخین کرام دغه مسله تفصیل سره ذکر کړی دا لکه امام ابن کثیر فال بدایه و النهایه کې او ابن هشام په خپل سیرت ابن هشام کې او دغه رنګه ابن عساکر په خپل تاریخ کې خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله او چې څومره کتابونه د تاریخ لیکل شوي دي او د سیرت موضوع بیان کړي د مبارک نو بعثت شریف د نبی له صلوات و سلام ذکر کړي وارث صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت د بخاری شریف ته چې یو وخت په ما باندې د سراغه جماعت یوازواله د خلکونه او ځان ته زندگی ډیره زیاته خوښ شوه ما چې ځان له چرته ناسمه او د الله تبارک وتعالى عبادت او ذکر فکر کو نو په دغه حین کې نبی له صلوات و سلام غار حرا ته چې کومه د تشریف یوړل او مبارک د خپل عادت موافق التد رب لا یزال ذکر فکر وکاو او تاریخ سیرت ابن هشام لیکلی دی مالاس کې دی چې مبارک عادت داو هر کال به یو میاش غار حرا ته اول ته چې کوم دی دا یو میاش ټوله د الله تبارک وتعالى هغه عبادت کول او یاد به کوو او ځان سره به د خوراک څخه سامان یوړلو هغه خوراک سامان چې به ختم شو مبارک پزان تنور تو عام بیا وړو او چې د غلار باندې بسوک تیرېدل مسکینان نور ملمانه مبارک په پاغي بنم دغه توام نه خوراک کو او دغه به چې کوم ده اغي لغره توام ورکو او چې کله خپل ریاضت به ختم کو چې عادت مبارک سرنګو نو بیا به دغه غار حیران را کوزیدو او د کور په طرف باندې براته عادت شریف پیداو چې اول وا بیت الله شریف ته ورته دا غینه به و طواف کول پهله به دغه طواف کو بیا به د طواف نه بعد مبارک کور ته تشریف راوړ او چې کوم ورځ او کم میاش او کم کال باندې الله تبارک وتعالى وغختله چې نبی له صلوات و سلام اعلان د نبوت وکي او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله تبارک وتعالى ته طرف کلام راوړي وحي راوړي د مبارک هم په دغه وخت کې په غار حرا کې اول ته د الله تبارک وتعالى عبادت کولو بخاری شریف روایت ته مسلم شریف هم نقل کړي او د ټولو کتابونو د سیرت راغسته دي مبارک فرمای ما دغه ته عبادت کول چې او شخص راغی او زیراونی ولا موداسي څه کتاب ورسره پلاس کې ورسره او ما ته وای چې اقرا داول ولا مبارک فرمای ما ته وی چې زه خو قاری نه ما یعنی خ تلاوت کون کې دغه نه ما نو مبارک فرمای زی راونی ولم ځان تورانیز دی کړم خې زور راکو چې ما هغه تکلیف او هغه سختی محسوس کړه به پرې خو د مورته ویل اقرا او بیا جواب ورکو چې زه قاری نه یم به راونی ولا موضوع راکو حتی چې هغه تکلیف او سختی ما محسوس کړه بیا پرې خو دم پدریم زل را بیا وای چې اقرا ما بیا جواب ورکو چې زه قاری نه یم بیرونی ولم او سخت زور راکا تکلیف میں محسوس
او دې سیرت کې خو لیکلی ابن هشام بارک فرمایي ما داسې ګمان وکړو چې انه الموت دا گویا کې مرګ دې دومره زورې راکړ. ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکي وي دا زور د څه شي د پاره دا دې د پاره چې نبی له صلوات و سلام ته دا کوم را روان کلام د الله تعالی دی دا ډیر دروند دی چې دا غي د برداشت حوصله ورکې پیدا شي ډیر دروند دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کنه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ضرور دی چې موږ په تا باندې هغه دروند قول نازل کو نو چې دغه هغه برداشت پکې پیدا شي صبر پیدا شي دې لپاره جبرئیل علیه السلام به زور ورکو. مبارک فرمای دغه دا سوره اقرا چې کوم دا 15 آیتونه دی اولنی دایره ته ویلو او بیا چې کوم د جبرئیل علیه السلام لاړ د مبارک فرمای زړه د غزینه را روان شوم او ډایرک د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها کور تراتلم او روایت کې راځي یو روایت کې راځي یرجف فؤاده د نبی له صلوات و سلام مبارک فرمای دا زړه چې کم دی دا زړه مې را پیدا او بل روایت کې راځي ترجف بوادره د بوادر بیا علماء ډېر معنی کړي ابن کثیر البدایه والنهایه کې وایي د بوادر و معنا دا د دې اوږي او د سټ پمینس کې دیزه کې دا غوخه یو معنی دا چې دا غوخه چې کوم ده دا خوځیدل تلراتل او بل معنی چې کوم ده شراح کوي پیدا سینه نه ده د اصلي سینه د دې دا غوخه چې کوم ده د نبی له صلوات و سلام مبارک د تلراتل ځکه چې دا قول ډیر درونو قران کریم نازلېدل ډیر ثقيلو. مبارک فرمای را علم حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ته زملونی زملونی ما نه کمبل راتاو کا ما کمبل کې پټ کا مبارک پانی بیا لچ لګیدل ډیر درون قول وکنه برداشت غوښتاغه استعداد. مبارک فرمای د تماویل زملونی کمبل کې را پټ کړم بیا مې ورته واقعا بیان کړه چې دا یو څوک راغی او دا الفاظ رته ویل دا کلمات رته وخودل واقعا ته ټول بیان کړه او دا هم یو عجیب زنانه وکنه ډېر حوصله نه ډکه هغه مبارک او ته فرمای یا بنا عمي اې د ترزوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدای ته ادب ویلی دي اې د ترزویا مېریګه الله تبارک وتعالى را نشي خپه کولای او ته گواشه پدې چې ته حق پیغمبري کته استما تفصیل سره واقعا بیان کړي و د میسره غلام چې د نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره څنګه کړو مو خدا سواته جمعه دا سیرت بیان کړه دا خو د مخکې نه مطمئنه و د نبی صلی الله علیه وسلم او دا غلطه وته چې کوم د بشارت ورک او زیره ورته ورکو الله تبارک وتعالى ته نه خپه کوي. دا مبارکه د بخاری روایت به دا سي ده چې نبی له صلوات و سلام روان کو د دې د ترزوی ورقه نوفل دا د تورات او د انجیل عالم او دغه په دین د عیسویت باندې او دغه وته په دې وخت کې چې کوم د حق کارا کېدو یو خسړیو د کبیا چې ورستو وفات شو ابن کثیر حدیث راخلی نبی له صلوات و سلام چې خبر شو مبارک تو فرمایل وې د پاره ز دو جنتونه چې کوم دینه ما ورقه نوفل لپاره هيا بل روایت راغسته چې ورقه نوفل ته بدیر دی موای ولی بدیر دی موای اوس وکش نو بخاری روایت کې دا راځي چې نبی له سلام د ځان سره بوت ورقه ابن نوفل ته او دا تاریخ ابن هشام لیکي چې نه دا تلی ولته ورقه ابن نوفل ته قصه بیان کړه او بیا ورستو نبی له صلوات و سلام
خپل عادت موافق چې کله یلته طواف کولو دا ورقه ابن نوفل ورسره ملو شو واقعات دی بل سره بیان کړو او د بخاری د روایت به ویما دا معتمد پدی دی چې ټول امت په امام بخاری رحمت الله علیه باندې اعتماد لري. نو دا چې کله لاړ ورقه ابن نوفل ته واقعا بیان کړ نبی صلی الله علیه وسلم چې د یو څوک راغی او ماته دا کلمات راو خو د الله تم گوي ورکړه چې ته د الله تبارک وتعالى په حق پیغمبري او بیا او ورقه ابن نوفل فرمای وې اے نبی علیک الصلوۃ والسلام کچرته زجوان دیو ما او استاد نبوت د اعلان زمانہ مار اعلان دکړه او دغه نصرت د زمانہ مار اعلان دکړه زبخا مخا چې کوم دی ستا مدد کوما او ستا سره به ودرېږم او به ورته ویل چې ستا دا قومیان دا به یو ورځ توبه سي د مکه مکرمه نه. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل زما قومیان به موباسي مکی والا به موباسي ورقه ابن نوفل او ته هم دا خلق په دی وباسي دي څنګه او هجرت باندې مجبور کی مبارک دا غزین روان شو. دا اولنی وحید الله تبارک وتعالى د طرفه چراتله په نبی اسلام باندې دا داغه هغه مختصر واقعا وا. دا په کوم تاریخ شوی د دې کوم د مورخینو لکشان اختلاف شته. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه رہی په کې دا چې دا واقعا او دا پهله وحی چې نازل شوی دا دا 12 ربیع الاول د پیر ورځ وا د ګول ورځ په کوم ورځ چې نبی اسلام پیدا دی په کوم تاریخ په کوم میاشت کې هم په دقه ورځ باندې او مبارک باندې وحی نازل شوی دا هم په دقه ورځ باندې هغه کوم چې سفر د معراج دغه واقع شوی دی دا رہی په کې داغه ابن کثیر نقل کړي. او نور مورخین فرمایي چې دا واقعا او نزول د وحی په غار حرا کې دا په رمضان المبارک کې شوی دی. بیا په رمضان کې په کم تاریخ باندې شوی دی کوم د علماء لکشان آرا مختلف دي. یو قول پکې دا دی چې دا په لسم رمضان باندې، دویم قول دا دی چې دا ولسم رمضان دی، دریم قول دا دی دا څلوېښتم رمضان چې دغه نزول د وحی وشو. بیا د دې نزول د وحی نه 3 کاله وحی بند و. دغه ته زمانه د فترة الوحی ویل کېږي. او نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په دیدار سره او په جبرئیل علیه السلام باندې چې کوم د الله تبارک وتعالى د طرف هغه انوارات او فیوزات او تجلی فرتوا او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ولید لوغه محسوس کړل د خپل باطن کې هغه دومره د الله تبارک وتعالى په ذات باندې نبی علیہ السلام محب جوړ ک. امام بخاری رحمت الله علیه فرمای دا 3 کاله سنه، یو قول پکې دا د 2 کاله وا، دویم دا د 2.5 کاله وا، او بل قول دا د 3 کاله وا. دا وخت په نبی علیہ السلام څنګه تیر وته مبارک په چکه کله کله اراده وکړه او د غر سر ته وختو چې د غر د سر نزان کتر واچو. الله تبارک وتعالى په محبت کې دومره ورړوب شو، اغه انوارات ورته چې کوم د دومره محبوب کار کړی شو. مبارک چې بکله وختو بخاری روایت ته ورغه او اراده به کوله جبرئیل علیه السلام بوته راغی. اغه زینب په आवाज وکړه اے د الله رسول ته د الله پیغمبر ساکن شه. مبارک فرمای چې ما به وکړو د جبرئیل علیه السلام په دې هوا کې په مابین د زمکه او د اسمان کې او د आवाज سبب ماته سکون حاصل شو. اغه انوارات او تجلیات په جبرئیل علیہ السلام باندې پراتو نبی علیہ السلام به ولیدل نو په نبی علیہ السلام په باطن کې به سکون راغی. دیو جنا کم حاجیان چې حج تلاړ شي ټولو نو مخ کې کوشش وکړي چې د حاجی سره ملاقات وشي. وجدای چې دغه حاجی د بیت الله شریف باندې کوم خصوصي رحمتونه نازل شوي دي اپ د باندې لګیدلی چې څوک سره پهله ملاقات وکړي چې هغه رحمت دې حس کی حتر نه حاصل کی. نبی علیہ السلام مبارک پاس ساکن شو. بیا دا 3 کله دوره چې تیر شو نبی علیہ السلام باندې بیا وحی سلسله شروع شو. بیا دې کې د مورخینو 2 قول دي. یو قول دا دی چې د فترت د وحی نورستو چې بیا د وحی کله شروع کیږي د زمانه نه بعد کم صورت بیا نازل شوه دي
نیو قول ورکې دا ده چې سوره مدثر بیا نازل شوی دی یا ایها المدثر دا سورت چې کوم دی د دې درې کله وحی نو وروسته چې کله بند شو بیا زیاتې دا نازل شوی او دویم قول ورکې دا ده چې نه سورۃ الضحى دا بیا نازل شوی دی ابن کثیر رحمه الله تطبیق دا بیانوي مورخینو په حواله باندې چې د فترت د وحی نه چې وروسته کله وحی بیا دوباره شته کېدله نو په دې کې دقه سورې مدثر نازل شوی دی او دا کم چې سورۃ ضحى ده دا یو بل واقعه و چې پای کې په نبی له صلوات و سلام یو سورې وحی بند شو هغه مورخینو بیان کړي چې د نبی له صلوات و سلام په کوټه کې وړو کې بچیو د سپي دا غي د وجنه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دنه دخول نکولو هغه مړ شوی ولته نو چې هغه لر کړی شو نبی علیہ السلام په دغه ورځو کې ډیر زیات خفو چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ولې ناراضي الله تبارک وتعالى ناراضه شوی که سوجه ده او دغه ته یو وړي زنانه وا مشرک هغه نبی علیہ السلام نه پیغورم ورکو ډیر خطرناک الفاظ وی نعوذ بالله وستاغه شیطان خو واستاله ناراضي ستاغه شیطان خو تعالی واس ناراضي ورته سخت پش ډیر انتهایی سخت پش بده باندې او دغه صورت نازل شو چې پیغمبر علیه السلام مخه پکېګا رب ته نه پریخي او نه ير کړي او مسله هم دغه چې دغه سپی دا بچي مړ شي او دنه پروتو او جبرئیل علیه السلام یا فرشته د رحمت هغه کور ته نه ورځي چې پای کې تصویران لګېدلي یا ورکی سپی بیکار سپی ساتل دا ګوره پکار نه فرشته د رحمت دغه کور ته بیان ورځي او چې واحد دغه ته بیا سٹارټ شول نو دا چې والضحى سورت نازل ده دغه واقعین ورسته وای نازل ده او سوره مدثر د دې بل واقعین بعد نازل شوه ده بیا نبی له صلوات و سلام ته الله تبارک وتعالى امر فرمای چې دا خپلوان دا وی رو د الله تبارک وتعالى د عذاب نه او دعوت ورته ورکړه دین حق طرف ته نبی له صلوات و سلام بیا را پورته کی یو عام دعوت ته خلکو ته ورکړي دغه بیا د ټولو نه سخت دورو د دې وحی او د دې دین حق د دعوت دا ورستو بیا ډېر انتهایی سخت دورو ځکه نبی له صلوات و سلام مبارک ټول خلک بیا مخالف شو او اول چې په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان راوړی شوی دی او چا په ایمان راوړی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ده دې واقعین ورسته همیشه تبیان کړه ورقه ابن نوفل ته چې کله دی ورل دای نو ورستو د مبارک په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان راوړو او څوک پکې لیکي ابو بکر صدیق صاحب دا ټول ناول ایمان راوړی دی څوک لیکي زید ابن حارثه رضی الله عنه ټول مخ ایمان راوړی دی څوک علی رضی الله عنه ټول مخ ایمان راوړی خو تطبیق درته بیانو ابن کثیر رحمه الله فرمایي البدایه و النهایه کې چې د زنانو نه د ټول مخ کې چې ایمان راوړی نو هغه څوک وا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا په زنانو کې د ټولو نه مخکې او په ماشومانو کې ماشومان او آزاد چې غلام نه په ماشومانو کې چې چا ایمان راوړی د ټولو نه مخکې هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې عمر د مبارک په دغه وخت کې لس کالو خا په قول مشهور سره دا لسو کالو ماشوم او پرورش ته د نبی له صلوات و سلام کړی دی او درته واقعا بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه ته فرمایي زما تر ودا ابو طالب صاحب ډیر زیات اهل عیال لري او ډیر اهل عیال د پاره پرورش کوي اوقات سالی د تا خپته ده دا تاسو دل تراشي تاسو ته پته ده چې ډیر قات سالی ده نو لہذا کوم د خپل تر او د خپل رور سره خېګړه وکي دا وړي رخی عباس رضی الله عنه ته فرمای ډیره خد نو دي دوان را روان شول ابو طالب سے خواته رال ابو طالب سے سلور زامن دا ټولو نمشر داغنم طالب د پسې دویم عاقل د دې دوانو په مابین کې د کشرې مشرې مدلس کاله بیا به عاقل پسې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې ده هم د خپل بل رورنا لس کاله کشرو بیا په جعفر رضی الله عنه پسې حضرت علی رضی الله عنه چې ده هم د خپل رورنا لس کاله کشرو
نو هر یو د یو بل نه لس کاله فاصله وه. دې دواړه راغلل ابو طالب صاحب ته وایي چې موږ داسې راغلي استاد سره د مدد دپاره، اهل و عیال ډېر لري، نو که موږ نه دا دوه بچي یوسو او موږ یې پرورش وکړو تا باندې به لږه نرمي را شي. ته ورته ډېره ښه ده. وایي دا دوه چې کوم دی عقیل او طالبداره سفرې ده، که دا مشران او دا کشران چې تاسو پرورش کوي ډېره ښه ده. عباس رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ د ځان سره سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ځان سره د دوانو پرورش کولو تر دې چې د بعثت شریف کله کېدو او اعلان د نبوت کېدو د ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پرورش کې علی نظام هو. نو په دغه وخت کې د 10 کالو چې کله د ایمان راوړ او جعفر رضی الله عنه بیا وروسته په نبی علیہ السلام ایمان راوړل. د دوانو پرورش په خزه کې بیا مونږ کنه خپل بچو پرورش چې سړی په خې طریقې سره کوي نو ان شاء الله هغه بیا رنگ راوړي. او چې د بچی تربیت په خې طریقې سره ونه ک پرورش ته په خې طریقې ونه ک دی بغړ وړي. د دوانو نیکانو فاکانو تربیت په خپل ځای کې وشو. دوانه چې کوم د الله تبارک وتعالى د دې امت ستوري وګرځول، د دین او د هدایت سرچشمه وګرځولې، که تربیت د دې دوانو ډېر ښه شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه آیت کریمه په نازل شوه چې د خپل قومین وای روا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قومین راون کړل، ټول راون کړل. علی رضی الله عنه بنو هاشم راون کا، بنو عبد المطلب راون کا، بنو کنانه راون کا، ټول قبیله راون دي. ابو لهب او ابو جهل دی ورکه موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو غونډې د لاندې کېنو او ورته ښه زبردست خطبه ورکړه او بیا ورته فرمایي که زه تاسو ته ووایم چې د دې غونډۍ نه شاته په تاسو دشمنان را روان دي او حمله در باندې کوي، تاسو به زما په دې خبره باندې یقین وکئ، ما به پکې صادق وګڼئ. ټول وویل او ته خو صادق امین پیغمبر ته بالکل رښتیا وایي. داسې یې منلی ښه په صداقت او په امانت باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام دې ټولو منلی، خپل هغه امانتونه به ورسره کېښودل. وی چې دومره رښتیا ما غنئ او دومره ستاسو په ما باندې یقین دی، نو خو چې دا درته یم چې الله تبارک وتعالی یو د دینم ویریږي دم رسه قبول کوي کنه په ایمان راوړي. ابو لهب پاسې دو بدبخت د زمانه او تا د خدای تبا کی خیره وکړي. تا مونږ دې د پاره له بل راون کړو، ته مونږ دا خبره کې تمره غټ جاهلانو کنه او دومره به خپل کوپر کې سخت ولاړو. پښتنو دا عادات او د عربو د عادات تقریبا یو دي. سختی چې به طبیعت کیږي کنه په یو باندې ودرېدل نو بیا اورول ډېر مشکل دي. چې دا قول څنګه وکړه د خلې نه د الفاظ وخت المتصل الله تبارک وتعالى سورۃ را نازل کړ. تبت یدا ابي لهب وتب. اے ابو لهب استاد لاس دوانه مات شو، تا دې هلاک شو، تباہ او برباد شي او تباہ او برباد شو کنه جهنم واصل شو. جهنم ته چې کوم لاړه او کوم خزه چې دا واغه پسې ملاړه. ای بم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر به دې کوله، ډېر ګستاخی به کوله. دیو د غزینه خوارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله دغه خپل دعوت دیزن سٹارټ کړ، یو قبیله خلق راغون شول، ټول په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتر پسی ګوره دا وراره دې منع کا زمونږ په خدایانو پسې خبرې کوي، هغه پسې چې کومه بدی ردی وي دغه بدی بیانې، لہذا دا وراره دې خبرو منع کا. ابو طالب سے په ځړه باندې سخت تیر کړ، ډېر په نرمۍ باندې دیو رخصت کړل. ایسه ورتم چې کومه د خپل نه ونه خطل دای رخصت کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مغب ونه کو دی ولاړ. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت حق دین نه قلار نشو، بیا ورپسې ډاله راغله. یا ابو طالب صاحب دا وراره دې منع کړه چې زموږ د خدای نه پسې خبرې نه کوي، بس موږ ته نور څه نه غواړو، بس دې زموږ د خدای نه په بدای نه یادای، موږ تاسو سره کار نه لرو. دیوی رخصت کړه. ابو طالب سے په دغه دویم پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوي وخت یې وراره وې د شکار تمامو ودرو چې زاغه نشم کولای، یعنی د کفارو مقابله ته مامو ودرو د مقصد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې پوه شي چې زما د اتر
زما ملګرتیا نشي کولای نور ځکه چې هلته قریشیان دي سرداران دي غټ غټ خلک دی پکې مبارک ته خپل څادر راواغېستو په اوږه باندې کېښود اتره زه به دننه لاړ شم او روایت راخلي مبارک وجړل چې داسې یو څو قدمه ترې لاړ اتره یې ورته وکتل ویې زما وراره وګوره ما ته واپس مبارک ورته نظر راواړم مبارک جاړي ترې په ژړا شو او د نن نه بعد د دې کافرانو لاس آزاد او توره تیرا چې څه شی کوي ستا په خلاف دی وکي زه تا ته د هېچا لاس هم نه راپرېږدم ورکوه دعوت د دین حقه طرف ته ټول مخالف شو بیا دا سرداران غوړ شو هلته یو بل مشر یې وټاکه په هغه پسې چې دا نبی علیه صلات وسلام یادو ته خو نه قلارېږي زموږ د خدایان په بدۍ باندې یادوي ته د دې نه منع کول غواړي هغه ته نه انکار وکړي زه ستاسو ملګرتیا نه شم کولی دیو دغسې خجله پاتې شو دا چې بیا په آخره کې دی لره مجبور شو چې نبی علیه صلات وسلام په مسلمانانو ظلمونه شروع کړه قسمه قسمه بیا د هجرت واقعه وروسته را روانه ده انشاءالله په خپل ځای باندې بیانېږي ابو طالب صاحب ورځ ووته نبی علیه صلات وسلام او علي صاحب دواړه مکې په برعا والیو کې ولاړ دي الله تعالی عبادت کوي نبی علیه السلام او علي صاحب پټ پټ وتل د نورو خلکو نه چې موږ وینې نه ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ته وایي دا څه کوئ او مبارک ته فرمایي ګوره تره تا ما سره ډېر ښه کړي دي ما سره ډېره صله رحمي کړې ده لہذا اول حق زما دا جوړېږي تا ته د دین حق دعوت درکوم دا هغه دین دی چې دین د ابراهیم علیه السلام دی زمونږ خدای پاک یو دی دا ټول دعوتونه یې ورته ورکړه دغه مبارک چپ پاتې شو څه یې ونه وي بس فی وراره ته خپله کو زه به خپل د پلار نیکه هغه دین کومه او دین نه شم اوړېدی بیا علي صاحب ته ووایي دا ته څه کوې دا خو زوی و که نه وایي دا ته څه کوې او ته وایي ما خو په الله باندې ایمان راوړی او په دې رسول الله علیه وسلم ایمان راوړی چې ډېر ته څه وایه زه کوم تا ته پته شته څه ورته وایي ابو طالب صاحب وایي دا دومره خیرخوا انسان دی نبی علیه السلام ته وایي چې زما زوی دی چې تا څه ته را دعوت کوي دا خیر د دې کې شر نشته دی تابعداري کوه زه یې منع نه کوم په دغه طریقه باندې د دین حق هغه دعوت روان 14 کاله چې کوم دی په مکی دور کې دغه دعوت حق د دین وچلېده آخر کار دیو په هغه هجرت باندې مجبوره شول په 30 کاله کې قرآن کریم هغه نزول بیا تام شو چې 14 کاله هغه په مکه کې او 10 کاله چې کوم دی بیا په مدینه منوره کې هغه نزول د قرآن کریم شوی دی په ټیم د نزول د قرآن کریم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا هغه طریقې کار څنګه مورخین دغه حدیث پاک راخلی او بخاری مسلم وغیره علم نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړه وحی نازلېدله یو روایت کې راځي د مبارک د خوانه به داسې आवाज راپورته کېدو کدوی نحلی لکه د شاتو دا مچۍ نه ده چې د بنګي د بنګاره کوي داسې आवाज به د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته خوان راخت او بل روایت کې راخلی وای داسې आवाज به د سینې مبارک نه راخته لکه دا جرند چې تاویږي دا جرند څنګه आवाज کوي داسې आवाज به د سینې نه راخته څومره دروند قول او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای سخت جمع به چې وحی به کله په نبی علیہ السلام باندې نازلېدله مبارک دی جبین او د رخسار باندې به داسې خپله راماته شوه کڼ کڼ خوله به چې کومه دی وکړه او ته به وایې چې دا خوله به څنګه لګېده هغه مبارکه فرمایي دې خولې ته چې به دې وکتل داسې خوند او رنګ به یې راوړ لکه ملغلرې چې ښکته را بهېږي به دې مخ مبارک سبحان الله به کې وایي که نه ناشنا خوند ناشنا او صحابي فرمایي وایي ما د نبی علیه صلات وسلام د اوښې پړی نیولې او مبارک په دې اوښه باندې و مدني دور کې سوره مائده بعض آیتونه نازل شو وی ما ویل چې دا لاس مې مات شو دومره درونوالی مې محسوس کو دومره درونوالی چې دا لاس مې بیا د غځول کته کولی نه شم چې دا لاس رانه مات شو دومره درونوالی مبارک حوصله غټه وه الله ورته ډېره غټه سینه ورکړې وه د هغې هغه برداشت او تحمل یې کولی شو او بل روایت کې راځي صحابي مبارک فرمای نبی علیہ السلام باندې بکل آیت نازل شو نو ما ته ویل چې دا لیکه چې هغه یو آیت په ما لیکه او زه به ناسومه
زبر د پاسېدو طاقت په معنا رمای زما د خپې ماتې شولې تمره درنو دغه قران کریم موږ او تاسو ته حواله دی دغه درون کلام د الله تبارک تعالی موږ او تاسو ته حواله دی باید چې موږ تاسو دا خپل مشعل ره هدایت لپاره چې کوم دی ونیسو موږ د فارم تاسو ته دې کې هدایت ته دا هدایت ته ذریعہ وګرځو او دغه رنګ د دې سره مینه محبت او تلاوت د دې تعلیم خپل بچو باندې په خپل باندې د موږ تاسو ته پکار دي په دې باب د نزول د وحی کې ډیر روایت راغلي مختصر دغه یو اخیره خبره کومه او بیا ټیم پوره شوی د خپل اختتام ته بیان رسو چې دا وحی په نبی له صلوات و سلام نازلېدل د دغه کیفیت بسنګو روایت د بخاری شریف ته مبارک فرمای چې کله کله به دا وحی په ما نازلېدل نو دا په پشان د سلسله الجرس ګنګړې نه دا غي د आवाज پشان ته چې کوم د आवाज بکیدلو یو کیفیت دغه وحی داو دویم دا د مبارک فرمای چې جبرئیل علیه السلام برتا د یو انسان او د آدمی په شکل کې متمثل شو او راتبه بیانو د الله تبارک تعالی حکم په خپل شکل کې نه د یو صحابي په شکل کې او دا سه که سوچو کې چې نبی علیہ السلام په جبرئیل سره په خپل اصلي شکل نه کتل نو روایت راغلی چې دوه کرته نبی علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام دیدار کړی دی په خپل اصلي شکل جبرئیل علیہ السلام کې یوې بدغه غار حرا کې چې کوم د نزول د وحی کېده یوې دلته کې چې کوم د نبی علیہ السلام د مبارک په خپل شکل باندې کتلو آیو چې کوم د سدرۃ المنتهى ته چې کله د معراج په واقعا باندې ته نبی علیہ السلام التیلی دلو او دا چې دلته یک کوز لیدلو مبارک فرمایي شپږ سو وزرې وي د جبرئیل علیه السلام او د یو وزر چې کوم د مشرق نه تر مغرب پورې د ارسه ډکړي د اسمان د افق او د تمامه دنیا چې کوم د پټه پرته دومره یو جسامت الله تبارک تعالی جبرئیل السلام تور کړو بل پیغمبر ته چې کوم د جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل نه راغله دا خصوصیت د نبی علیه السلام او د حوصله وا چې د مبارک هغه برداشت لرلې شو چې جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې وګوري نو چوړو خلاصہ زما د بیان دا د نبی علیه السلام مبارک غسیرت ته بیانېږي مبعث شریف او دغه رنګ بعثت شریف د نبی علیه السلام په دیننی مختصر بیان کې هغه بیان کړی شو موږ تاسو ته الله تبارک تعالی فدی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین